بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علم خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو یو وارې بیا خبرې ترې کومه په مغوي فضل جان تورنزی کوم چې د تورنزو نه اغوا شوی دی او دې وخت کې زمونږ وفد چې کوم دی هغه په سند صوبه کې ورته میشته دی او ډېرې زیاتې ورځې وشولې. دغه وفد آی جي له لاړه، دغه وفد سند ډي آی جي له لاړه، دغه وفد یو شمیر ډي پي اوګانو سره یعنی د څلورو ضلعو ډي پي اوګانو سره میلو شو. دغه وفد چې کوم دی اوس اعلی چارواکو سره نور سره په ملاقات کې دی. دغه وفد دا ټیم دام غواړي خو موږ ته څوک ذمہوار کس میلو شي، سرکاري کس چې موږ پیسې ورکو او موږ ته دغه خپل مغوي چې کوم دی بازیاب شي، موږ له راکړي، موږ په چا اعتبار وکړو. په دې اغله کتونکو د اے پی سی چې کوم دی خو د تورنزو آل پارټي د هغې اجلاس وشو. په اجلاس کې دغه وفد ته چې کوم دی نو خراج تحسین پیش شو او د خپل پوره ملاتړ لاس ورکړی شو او دغه ویل خو چې دوی را واپس شي نو موږ به اسلام آباد ته ځو او اے پی سی کې د ټولو پارټو مشران دي هغوی به چې کوم دی نو د خپلو مشرانو په وساطت چې کوم دی د بلاول بټو سره د وزیر اعظم سره لیده کاته کوي. چونکې دغه حلقه د خورشید شاه په دغه کې راځي ګوټکي او دغه غونډه نو مختلف خبرې راځي، مختلف افواګان هم راځي. د هر سړي موقف هم موږ شاملو، دا نه چې د چا په موقف کې موږ رد و بدل وکړو. یو سړی وایي چېرې وفد داسې دی هغه خبره موږ شاملو، یو سړی وایي نه داسې دی هغه هم موږ شاملو. خو څو پورې چې زما خبره ده نو موږ هم د دغه وفد ایسه یو، د دغه کردار ایسه یو، د دغه دلته کې چې څنګه اے پی سی تورنزی چې کوم دی مشتاق خان تورنزی هغوی ورکړی نو دغه موږ ته نن پته ولګېدله چې یاره دغه د تورنزو چې کوم اے پی سی ده نو هغه ټول اختیارات چې کوم دی هغه مشتاق خان ته ورکړو او مشتاق خان موږ سره په دواړو اجلاسونو کې چې کوم دی نو هغې ګډون وکړو. نو دین دا ثابته شوه چې د 400 کمې سیاسي ډلې د تورنزو سره چې تعلق ساتي نو هغه د اے پی سی او د فضل جان او په دغه اجلاسونو کې د هغوی ګډون یقیني و. بله خبره زمونږ وفد چې دې ځای نه ته نو باقاعده ایس ایس پي سره هغوی خپل لیده کاته کړي دي. ایس ایس پي ورته دا ویلي چې زه په دې کې بې بسه یم، ما سره نه دونه پولیس شته نه دونه وسایل شته او نه زه تاله سی آی او درکولی شم. بیا زموږ دغه وفد چې کوم دی د عمرزو تاڼې ته راغلی دی، عمرزو تاڼه کې دا خبره کړې دی، هغوی هم ورته دا ویلي دي. هغوی وایي چې تاسو کم کار کوئ دا تاسو د پولیسو کار کوئ چې دغه ځای ته ځئ. د ډېرو خلکو دا خبرې راځي چې چکر له دغه خلک تللي دي، د کور نه یو شپه بار ډېره زیاته ده. فرض که چکر له تللي دي خپلې پیسې لګوي، خپل وخت صرف کوي، د چا نه د چاندي ډیمانډ نه کوي، د چا نه غوښتنه نه کړې. تر دې وخته پورې د دوی په دغه ځای کې چې میشته دي نو لکونه روپۍ یې ولګېدلې. کم گاډې چې ورسره تللې دي نو هغه به لکونه روپۍ ترې اخلي. دا تاسو ته پته وي دا خبرې ذهن کې ساتل پکار دي. نه چېرته یو سیاسي ګوند ورله پیسې ورکړي دي او نه چې کوم دی نو دلته کې د چا نه چانده کړې ده. څو پورې چې تورنزو د پي سي تعلق دی نو هغوی چاندې ته هم تیار دي، هغوی احتجاج ته هم تیار دي، هغوی اسلام آباد ته تګ ته هم تیار دي او هغوی هر ډګر باندې چې کوم دی دغه وفد نه وروسته دي. اوس ډېرو ملګرو دغه خبره وکړه چې پیسو وعدې شوي وي او پیسې دې ورکړي. نو نن دغه خبره ده چې وعدې شوي وي خو 25 لکه غواړي، خو 50 لکه غواړي، خو 60 لکه غواړي، بلکل هم دغه وفد یې ورکوي خو ګارنټر غواړي. ګارنټي به څه وي چې پیسې چاله ورکړو او څوک به موږ له خپل کس راشي. اوس د دغه ګارنټر دپاره چې کوم دی هغوی په دغه علاقه کې ګرځي چونکې دا خو د ریاست ذمہواري ده. ریاست دی کې چورلټ پیل راغی دی کې نه صوبایي حکومت دلته کې هغه څه کردار ادا که، نه مرکزي حکومت کردار ادا که او نه پاکستان پیپل پارټۍ حکومت کردار ادا که. خو دا نور قومي وطن پارټي یا این پی منډه وایي نو دا د خپلې کلیوالۍ د خپل علاقې خپل ټیلیفونونه کوي. هلته کې باقاعده چې کوم دی شاهي صاحب پکې خپل یو کردار ادا کړی دی، وفد ته بلکل پته ده.
خو چې د کوم ځای پورې وزر یعنی الوتی شو به دغه ځای پورې لاړو، کوم ځای کې چې وزر کار نه کو نو هلته کې هغه پاتې شو. دغه شان د قومي وطن پارټۍ چې کوم دی د ټولو افسرانو سره رابطې کړي دي، د هغې په وجه باندې دغه وفد ته سیکورټي میلو شوله او څه ناڅه افسرانو سره چې کوم دی نو په ښه انداز کې میلو شو. بعضې افسران د دغه وفد سره ډېر په بد انداز کې میلو شوي دي او خو هغوی چېرته جذباتو کې خبرې کړي دي نو دا ډېر ګران کار دی. خو زه چېرې تللی وي نو بیا به زما خبرې بیا ډېرې بل شانتې وي، هغه به د دغې نه هم سختې وي. نو دا خبرې د څوک ځان ته نه ودرئ. خو یو سړی اوس هم وایي چې زه ځم نو همدغه وفد ورله خرچه رالیږي او هلته تللی شي. نو موږ به ورته دعاګانې کوو، موږ به دا خبرې ځان ته نه ودرو. خو یو سړی و چې زه دغه ځای څه جوړېږم او دوی چکرو له تللی دي نو ټوله خرچه پې دغه وفد کوي، چکر هم دې وخي او هغوی سره دې ګرځي په دغه علاقو کې. خو چې روټۍ هغوی کوي خپل جیب یې کوي چې په کوم هوټل کې خوري، خو په پیسې کې خوري، خو په بل ځای کې خوري، خو په بل ځای کې خوري دي. موږ هغه خبرې ځان ته مخې ته ودرو چې کومې خبرو سره زمونږ څه کار نه وي. بس صرف دې ته وګوره چې یوه شپه د خپل کور نه، د خپل کټ نه، د خپل بیډ نه، د خپلو بچو نه بار، دا ډېره ګرانه ده. نور د هر سړي چې کوم موقف دی په دې اړه باندې زمونږ لارې ورته کلو دي. خو زه دغلته کې موجود دغه ملګرو ته وایم چې دا خبرې به ځان ته نه ودروې. په کوم مقصد چې تلې الله هم په دغه کې کامیاب کا. خپل اخیری خده پورې ستاسو کوشش روان دی، کوشش کوئ چې الله ته منظوره نه وي نو پیر بابا به څوک. اوس تاسو د وسه پورې چې څومره کار دی تاسو کوئ، لګیا یې. د ریاست چې کومه ذمهواري ونه ترسره کوي، خو د دې ځای انتظامیه ده. هغوی تر دې وخته پورې څه وکړل لکه د هغوی څه پیشرفت دی. د یو مور زوی په ځنګل کې په زنځیرونو باندې تړلی پروت دی. دې وخت کې ریاست څه شو؟ خو ما ته د شورو نه د دې حکمرانانو د بېحسۍ پته وه. دا نور خو 9 کاله په دې صوبه کې ولیدل، د دوی کردار خو موږ ته الریډي معلوم دی چې دا د یو مرض ده وي هم نه ده. بیا د مرکزي حکومت بېحسي چې هغوی په کرسۍ باندې جنګ دی، کرسۍ خوا دې خوا دا قام چې سره فکر نشته دی. نو ځکه د شورو نه زما یو موقف په دواړو دغه کې و چې پیسې به ورکو، د ریاست په مخ څپېړه ده، د میډیا د وړاندې به ورکو چې دا مونږ چاندې وکړلې او دا چاندې چې کوم دی مونږ هلته کې ورکوو. اوس دې وخت کې چې کوم دا دغه دی د پیسو ګرنټر نشته، ګین دې وخت کې پیسې هم ورکوي. وپتلې ښه فیصله شوې ده، بده فیصله شوې ده، دا تاسو سره دې اختیار شته دی. خو څوک پتلل؟ زه اوس خو د څه نه خبرې وکړم چې هلته کې لاړو، دلته کې لاړو، ټیلیفونو کې موږ دې ځای کې وو، پلانکي ځای ته په بیګ کې پیسې رورسوه، دلته کې کس مار خوړلی دی. داسې قسمه خبرې کېږي. د یو پزلجان سره نور ډېر پزلجان مخې ته راغلل، په لاسونو تړلې شوي. یاره یو 5-6 ویډیوګانې خو ما وکتلې. بیا ورسره جنسي تیری کېږي، دا هم د مور پلار ته رالیږي. په سټیټ کې سټیټ جوړ دی. زه حیران یم په دې پاکستان کې چې موږ په داسې یو ملک کې ژوند کوو چې هلته کې ډاکوانو راج دی، هلته کې ډاکوان خلکه بوزي، خو د جنکو په ذریعې بوزي، خو په بله طریقه باندې بوزي. په دغه کشمور کې، په دغه کچې مکان کې، په دغه ځای کې خو ګاډي لوټ شوي دي. ولې څه شوې دارې؟ دا د آرمي دپاره هم سوالیه نښه ده، دا د پولیس دپاره هم ده، دا د رینجر دپاره هم ده، دا د دې حکمرانانو دپاره هم ده، دا د سند حکومت دپاره هم ده، دا د دې ادارو دپاره هم چې کوم دی یو ډېره لویه سوالیه نشانه ده. د پزلجان په وجه باندې موږ د ډېر څه نه خبر شو چې په دې ملک کې څه روان دي. نورې ډېرې مهمې خبرې چې کوم دی دغه وفد سره داسې ویډیوګانې دي ورسره، داسې ویډیوګانې چې هغه به زه تاسو ته ښیم، هم د دې پیج د لارې نه به ګورئ. زه به تاسو ته د دې حکومت او د حکمرانانو او د ادارو دغه بدرنګ شکل هم ښیم چې دوی دغې خلکو سره میلو دي. د دوی دا خوراک دی، د کشموډي پیو، د ګوټکي ډي پیو، انتظامیہ دا د دوی خوراک دی چې دوی سره میلو دي. تو میں التجا کرتا ہوں وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومت سے، سندھ کی حکومت سے، اداروں سے کہ خدا را اس وقت سندھ کی صوبہ گوٹکی اور کشمور میں سینکڑوں پاکستانی، پختون،
ان ڈاکو کی حراست میں ہے اور وہ سرعام بتا مانگ رہا ہے کہ پیسوں کے بغیر ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور بالکل کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم آج بے بس ہیں، اس لیے آج اتنا تو کریں کہ ڈی پی او کو کہہ دیں کہ آپ اس میں گارنٹر ہو جائیں، ہم آپ کو پیسے دیں گے اور آپ ہمیں اپنا موی بازیاب کرائے جائے۔ فضل جان کی 5 بہنیں ہیں، 4 بھائی ہیں، کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے۔ کمانے والا ایک فضل جان تھا، 2 کا ہوا، وہاں پہ وہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ صرف فضل جان نہیں ہے، بہت سے ایسے بچی بھی شامل ہیں اس میں کہ اسے اغوا کیا گیا ہے اور ان سے ابھی سرعام بتا مانگ رہے۔ تو خدا را اس طرف بھی توجہ دے۔ میں چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں، میں آرمی چیف سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ گوٹکی کا جو یہ علاقہ ہے جہاں پہ ڈاکو نے اپنا اسٹیٹ بنایا ہے، اس میں آپریشن کرے اور ان سے ہمارا فضل جان وہ بازیاب کرایا جائے۔ اور فضل جان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے ایسے بندے ہیں جو ان لوگوں نے اپنی حراست میں لیا ہے اور بتا مانگ رہا ہے۔ تو دا خبرې مې سره شریکولې، دې وخت کې زمونږ وفد چې کوم دی کله را واپس شي اسلام آباد ته به هم ځو، پیسې هم ورکوي. د دغې خبرو خو بس دغه چې یو سړی و چې هغه پلانکي دونه واده کړی و، هغه دومره واده کړی و، هغه پیسې بالکل یې ورکوي. ګرنټر خو څوکي ګاډي کې دې وخېږي هلته کې دې لاړ شي چې یو زه ګرنټر یم او بس دا پیسې زما په لاس ورکړه چې دا دغه کو، او دې له ګرځي دې له څوک نشته دی. نو دغه څو خبرې مې سره شریکولې، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.